زما مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې په دې د دې خاورې تاسو باندې مطلب ډېر قرض دي قرض ډېر زیات دی نو څنګه چې تاسو هلته مطلب تاسو مخکې راتلی ورځ نیمه دلته به تاسو یو ورځ ډیوټي کوله او دې عوام ته ډېر زیات ریلیف او سهولت و لکه موږ اوس ماشومان تاسو له هلته راولو نو تاسو خو چونکې د دې خاورې تاسو باندې دلته د دې خاورې قرض دی که تاسو دلته خپل یو اداره کولاو کوئ مناسب فیس کیدی او هفته کې یو ورځ راځئ یا 2 ورځې راځئ نو دې عوام ته به زه یم هغه قرض خو نه پوره کېږي خو بهرحال بیا هم هغه یو دغه درد او احساس چې دغه به پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شریف الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو دې وخت کې موږ موجود یو ضلع بونیر کې او دا د فولادۍ چې کوم کلی دی هغې کې دې ټایم کې موږ ناست یو بونیر ماډل سکول هغې کې د 14 اګست حوالې سره ډېر ښکلی پروګرام چې دی هغې ارینجمنټ شوی او په هغې کې به طور چیف ګیسټ موږ سره موجود دی جناب د دې خاورې فخر ویاړ او زموږ د ټولو فخر جناب ډاکټر احسان الحق صاحب ډاکټر صاحب ټولو ناول خو تاسو ته هرکلی وایو په دې خاوره د راتګ او مننه کوو تاسو وخت راکړه به طور چیف ګیسټ ننني پروګرام حوالې سره به څه وایو بیا خاص کر نن 14 اګست دی نو څه میسیج به ستاسو 14 اګست مننه جی ستاسو شکریه 14 اګست لحاظ سره خو څنګه چې ما وی په خپل شارټ غونډه کې دغه کې چې دا موږ ته زموږ د ازادۍ زموږ د مشرانو د قربانۍ په هغه وخت کې چې کوم خلکو زموږ مشرانو قرباني کړې وه د هغو وینې تویې شوې وې دا موږ ته چې دا ملک میلاو شوی دی د هغې صله ده او دا د هغو په موږ باندې احسان دی نو یو شارټ خبره به زه دا وکړم تاسو نن چې په دې سکول کې چې کوم پروګرام هغې کې به طور چیف ګیسټ وای دې حوالې سره به څه وایي د چیف ګیسټ حوالې سره ځکه چې دا ډېره فار فلنګ ایریا ده او د سکول هم داسې ماته لګي د دې د بلډینګ نه او د دې ماشومانو نه ځکه چې دې کې بس صرف 7 پورې زما خیال کلاسونه و چې دا هم په هغه انیشل سټیجز کې دی خو بیا هم د دې لحاظ سره د دې ارینجمنټس د دې ماشومانو هغه ټیلنټس چې کومې خاکې دي پیش کړي نو هغه ډېرې زبردست وي او هغه زه به ووایم چې دا آوټسټینډینګ وي او د دې سکول د انتظامیې او د دې سټاف چې دی نو د دې دا پته لګي چې دا د دې ماشومانو سره ډېر زیات محنت کوي او زموږ په خاوره کې دغه نشتی د ټیلنټ کمی نشتی خو دا ده چې لکه د هغو سره محنت نه دی شي نو چې څوک د دې سره د استادانو سره محنت کړی دی او د دې وجې نه د دې ماشومانو هغه په دې خاکو په تقریرونو او په مختلف هغه کې د دې هغه ټیلنټ چې دی اجاګر شو ډاکټر صاحب تاسو خو چونکې پولیټیکل نه یې خو بیا هم تاسو د دې سکول لپاره 1 لک روپیو اعلان وکړو او زموږ سیاسي خلک هغه خو چې چېرته 20,000 روپیو اعلان وکړي یا 50,000 هغه هم کله میلاو شي کله میلاو نه شي بیا تاسو 1 لک روپیو اعلان وکړو نو یو خو دا چې دا 1 لک روپیو ورکول تاسو مطلب دا کومه جذبه ده او دغه پیسې به یقیني انشاءالله او دا با چې د دومره خلکو په مخکې مې چې اعلان وکړ نو دا ما کړی دی او انشاءالله دا به ورکوم هم په دې ساتي مهرباني زموږ د ټول علاقې به زه وایم یو سوال دی او تاسو نه بطور یو ګیلم ده چې تاسو د دې علاقې نه ماشاءالله مطلب دا دی چې دغه ځای ته ورسېدی تاسو څنګه په خپل تقریر کې ووایي چې زه په دې درو ناست یم ما په دې چټایو ما دلته سبق ویلی دی او دا زموږ بدقسمتي ده چې دا علاقه کله داسې خلک پیدا کړي چې هغه مطلب دومره ښه پروموشن باندې مخکې لاړ شي یا چېرته ډېره پیسه راشي بیا هغه دې علاقې ته ډېر کم راځي او دې علاقې ته ډېره شا وي د هغه دا زموږ خپله بدقسمتي به زه وګڼم نو ستاسو مطلب دا دی چې ته دلته ولې سرویس نه کوې او بل خوا تللی ستاسو د دې زما مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې په دې د دې خاورې تاسو باندې مطلب ډېر قرض دي قرض ډېر زیات دی نو څنګه چې تاسو هلته مطلب تاسو مخکې راتلی ورځ نیمه دلته به تاسو یو ورځ ډیوټي کوله او دې عوام ته ډېر زیات ریلیف او سهولت و لکه موږ اوس ماشومان تاسو له هلته راولو نو تاسو خو چونکې د دې خاورې تاسو باندې دلته د دې خاورې قرض دی که تاسو دلته خپل یو اداره کولاو کوئ مناسب فیس کیدی او هفته کې یو ورځ راځئ یا 2 ورځې راځئ نو دې عوام ته به زه یم هغه قرض خو نه پوره کېږي خو بهرحال بیا هم هغه یو دغه درد او احساس چې دغه به پوره شي ستاسو خبره ټیک ده جي زه د تیر کال چې څو پورې دا کووډ 19 دا کرایسس نو راغلی د هغه وخته پورې زه پورن ته په ویکلی بیسس باندې یا الټرنیټ ویک باندې به راتلم او هغه هم داسې وای چې د پیسو لپاره نه یم راغلی او زما سره زما د ملګري دي دوی ته پته هم ده چې یاره د دې یوې ورځې نه د دې تګ راتګ او
د دې دومره مهنت سره چې هغې کې موږ ته پیسه څومره میلاو شي دا خو چې کم اطمینان سیټسفیکشن ما ته میلاوېده کم خلک به داسې راغله چې هغو به هلته نه راتګ نشو کولی کم داسې پیشنټ به و چې هغه به د دې ځای د لوکل د لیول نه هغه به په دې ځای کې ډایګنوز شو به پراپرلی منیج شو نو ما ته به یو اطمینان میلاوېده او اوس هم انشاءالله زه راځم اختر شو قدر کې راځم غم خادی کې راځم او دې ټولو خلکو او سپیشلی د پورن خلکو چې ما له کومه مینه راکړله نو هغه زه انشاءالله چېرته نشم هېرولی د مرګه پورې نشم هېرولی او دا زما که زه د مارتونګي ما خو که زما نه څوک تپوس کوي نو زه یم چې زه بېلام کوم د پورن سره او ټول خلک چې دی په سوات کې زه یم نو ما د پورن په لیول باندې پیژني که بیا څوک سپیسیفای کړي چې ما ته چېرې دا ستاسو کور په کم کلي کې دی نو بیا ورته زه ووایم چېرې زما کور چې دی په مارتون کې دی نو زه ریالي د پورن سره زما ډېره مینه ده او زما تګ راتګ به دلته وي او چې دا د کووډ 19 دا کرایسس ختم شي انشاءالله زه به خپل هغه ډیوټي چې ده دلته بیا ریزیوم کما که ټوایس ا منت یا ایون ونس ا منت که ویکلی نشي کېدی خو زه به راځم مستقل طور تاسو دې علاقې دپاره څه سوچ کړی دی نو د هیلپ په حواله سره خو زه وایم چېره د دې د هسپتالونه سټرنتن شي دې ته سټاف راشي او دلته هر نمونه فیسیلیټیز چې د ټیلنټ دلته کمی نشتی او زمونږ دلته اوس په پایپلاین کې بلا شی ډاکټران دي او زمونږ اوس چې کوم اسټیبلش ډاکټران دي دلته په دې موجوده وخت کې نو که دوی ته دا فیسیلیټیز دلته میلاو شي نو کېدای شي چې زمونږ د دې خلکو اخوا د تلو راتلو او هلته د ټکر وهلو د دې ضرورت نه نو امید لرم چې په راتلونکي وخت کې زمونږ د هیلث لحاظ سره زمونږ خودکفیل شو په دې خپل سب ډویژن کې. ډاکټر صاحب اخره کې د همدم ټي وي کتونکي به تاسو ګوري د خوش علاقې ته خاص کر پورن او بیا چې کوم زمونږ پراپر پورن نه شانګله د دې عوام ته بس تاسو میسج سی اخلي زما میسج دا دی چې خاص کر د سکول ماشومان لپاره چې دوی په خپل تعلیمي میدان کې مخکې شي او په خپل تعلیم باندې توجه ورکړي او د پیرنټس لپاره دا دی چې دوی خپل د ماشومان لپاره د بهترین مستقبل سوچ وکړي او په دوی باندې په تعلیم باندې که څه خرچه راځي نو چې هغه دوی په ځان باندې خرچه نه حسابوي او دا په خوشحالۍ سره هغه برداشت کړي. قدرمنو کتونکو تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب د دې خاورې زموږ د ټولو فخر دی هغه که مارتونګ دی څنګه چې دوی تذکره وکړه او که هغه پورن دی او که هغه چوګۍ علاقه ده ایون که ټوله شانګله ولې نه ده خو هغه ټوله مطلب دا ده چې ډاکټر صاحب قرضدار د ډاکټر صاحب خدمات او هغه د چا نه پټ نه دي نو خپل کوربه شپ الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د